السلام علیکم ملګرو. د عمران خان د رهایی د پاره د عمران خان وکیلان ډیر زیات اکټیو شوي دي. نن په عدالت کې د عمران خان وکیلانو صحت کړی دی جی، داسې دلایل یې پیش کړي دي چې جج یې بیمار کړی دی جی. نن عمران خان وکیلانو توشاخانه کیس کې ډیر ټوس شواهد پیش کړي دي چې د کیس فیصله خو نن ونه شوه، ځکه جج عامر فاروق وی چې نن فیصله نه کیږي او زه بیمار یم، سبا هم د کوټ چټي ده. یو کیس د عمران خان چې کومه رهایی د هغه ورو ډیلې کیږي، مطلب دا کیس چې کوم دی په ډیلې بیس باندې روان دی. هر ورځ لکه جج پکې نن خبرو وکړه چې زه بیمار یم، سبا د کوټ چټي ده، په ورځ بیا جمعه ده، د جمعې پر ورځ هم مطلب کوټ کې ججز نه کینی، خالی اتوار چټي ده، بیا د ګل پر ورځ 14 اگست نو مطلب یو لانګ یو سلور 15 ورځې چې کوم دی د کیس فیصله نه کیږي جی. نن فیصله ځکه ونه شو چې جج عامر فاروق وی چې زه بیمار یم او سبا به ډاکټر ته ځم، نو سبا د کوټ چټي ده. که تاسو خیال وکړئ نو یو دومره غټ جج ډاکټر ته هر ټایم تللی شي، مطلب د الریډي اپوینټمنټ پېښتلی وي، ډاکټر له هر ټایم دی تللی شي. د عام بنده غونته دی، مطلب خپل لمبر له ډاکټر په کلینیک کې انتظار نه کوي، نه د ډاکټر انتظار کوي، مطلب ډاکټر بل د انتظار کوي. دومره یو غټ جج دی به خامخا که ډاکټر لازم نه یو غټ ډاکټر له بدځي الریډي اپوینټمنټ پېښتلی وي، خو ګنټه نیمه کې د ډاکټر کار ختمېدو خو د بیا هم د مکمل ورځ د پاره د کوټ چټي ورکړې ده، نو سبا هم د عمران خان د کیس فیصله نشي کېدی. بل ورځ بیا د ججان نه کینی، د جمعې پر ورځ خالي اتوار سرکاري چټي ده، د پیر پر ورځ 14 اگست نو بیا به د منګل پر ورځ د کیس فیصله کیږي جی. اوس دې غټ چال ته ګورئ، سبا جمعرات ته الریډي تاسو سره ما ډسکس کا د جج چټي ده، بل ورځ جمعه ده، د جمعې پر ورځ ډیویژن بینچ کې بینچ نه کینی، د هفته پر ورځ سرکاري چټي ده، د هفته د اتوار، بیا د پیر پر ورځ 14 اگست نو د منګل پر ورځ به دغه فیصله کیږي. بل عمران خان ته چې جیل کې سہولیت د پاره کم کیس نو هغه هم 2 ورځې لیټ شو، دغه سنوي هم 2 ورځې لیټ شو، هغه کیس په هم 2-3 ورځې پس فیصله کیږي، چونکه 2 ورځې پس نه بلکې دا بیا بل هفته کې د دې فیصله کیږي. بل پروند عمران خان وکیلانو عمران خان سره ملاقات اجازه ملو شو، خو پهله خو وکیلان اف ای دفتر کې لیټ شو، اف ای دفتر والا انویسټیګیشن کې ډیر زیات لیټ شو. بیا چې کله اٹک تلاړل نو هلته په وکیلانو اف ای آر په وکیلانو باندې اف ای آر هم در شو چې وکیلانو پولیس سره وي بدتمیزي کړې ده، مطلب یو قسم له تو مې کړې دي، نو اف ای آر هم په هغه وکیلانو باندې بیا اٹک کې در شوی دی. اوس عمران خان لپاره د پی ډی ایم پلانینګ څه دی وګورئ. دا کیس کوم دی د عمران خان چې کله گرفتار نو د کیس سنوي به روزانه کېده، روزانه به جج همایون دلاور عمران خان کوټ لره راغستو، روزانه به دغه سنوي کېده، ګنټه پس په دغه سنوي کېده. اوس چې کله عمران خان گرفتار شوی دی نو مطلب هر څه ډیلې کیږي جی. د پی ډی ایم پلانینګ سره چې عمران خان ته ټف ټایم ورکړي، عمران خان ته سخت حالاتو کې عمران خان سامنو کې، عمران خان ته سخت ټایم په جیل کې ورکړي او بیا ول مخه یو ډیماند کړي چې معافي وغواړه او بس سیاست پرېږده او د ملک نخپي وباسته، ملک پرېږده څنګه چې نواز شریف ملک پرېښی داسې ته هم ملک پرېږده او سیاست پرېږده. دا به عمران خان ته مطلب یو قسم له فیوچر کې ډیماند کېدي. او چونکه عمران خان دغه معلوم نه دی، عمران خان ډیر د سختو حالاتو نه وتلی دی. عمران خان چې د پارټي دی پوزیشن له دې حالاتو لره رسولی دی، نو د شاله ډیر غټ سټرګل ډیر غټ مهنت پروت دی. عمران خان د هر قسم فیز، هر قسم ټرایلز، هر قسم تکالیف، هر قسم ټرابلز وغیرہ الریډي فیس کړي دي، نو دا هم عمران خان فیس کولی شي. چونکه پرون په عمران خان باندې الزام هم لګېدلی، جیو نیوز والا نیوز چلولو چې عمران خان په جیل کې ډیر تنګ دی، وکیلانو له مینت کوي چې ما زر تر زره دې نه بهر کوي، چونکه هیڅ قسم حقیقت نه و، چونکه هغه وی چې دا جج د جیل د حکام نه پته لګېدلې، د جیل حکامو تر اوسه پورې یو خبره هم د عمران خان باره کې د عمران خان خلاف یا د عمران خان په فیور کې او بیا میډیا له، نو دا امپوسیبل دی جی. نو څنګه چې تاسو وړاندې ما دا پی ډی ایم چې دا کم پلانینګ نو دا کې خو عمران خان به جیل نه روزي، عمران خان به مطلب جیل نه په 2 شرایطو عمران خان چې کله هم جیل نه روزي، یا خو به سترانګ پوزیشن کې روزي او یا خو مکه علامه جیل کې دا حالات خرابېدې هم شي، نو کوم له یو غټ شکست کیږي یا به عمران خان د جیل نه په سترانګ پوزیشن کې روزي جی. تر اوسه پورې دا اپډیټس د ویډیو کتلو زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، جنید خان افیشل چینل هم سبسکرایب کړئ، پیج هم لایک کړئ. والسلام.